हेलो आवाज ही درځي دا ګور او ته کتاب نام دی چې هدایت السالکین فی رد المنکرین ٹھیک ما ته خو خون سکنه زه ته خیمه ونسه غوا خونسه تاسو خو ان شاء الله څنګه چې د يهوديان د تورات نه انکار کوي ان شاء الله داسې تاسو د پیر سیف الرحمن د تعلیماتو نه انکار کوي ګوره ورته کبډي چې دا پیر سیف الرحمن خلیفہ دی مرتب مولانا امین الله سیفی دارالعلوم سیفیه منډی کس پېښور خا پرېږده د پیر سیف الرحمن د پیر سیف الرحمن خلیفہ مطلق ته محمد علی کراچی ولا غمنه نو ته څوک منه یار دومره جاهلانی شاه پیر سیف الرحمن په جماعت کې ټوپونه وهل ها دا مولانا امین الله سیفی د پیر سیف الرحمن خلیفہ دی خلیفہ بس نو چې مونږ په او پرېږده اوس یې زه تخیم الجواب پرېږده تخیم یا نه تخیم تخیم لږ واغونسه په ګروپ کې موبایل دی که په ګروپ کې مخامخ په ګروپ باندې خبرې کوي دلته نه کوي دا الجوابات السیفیه واروا الجوابات السیفیه معنی دا الجوابات السیفیه مصنف نام په لیکلی دی جناب شیخ المشایخ قطب دوره پیر سیف الرحمن اخونزنده قدس سره دا د پیر سیف الرحمن کتاب دی الجوابات السیفیه فی رد الفرق الضاله المضله المبتدعه ته قرآن وکړه چې دا د پیر سیف الرحمن کتاب نه دی ته قرآن وکړه چې د الجوابات السیفیه د پیر سیف الرحمن کتاب نه دی ته قرآن وکړه خو قرآن وکړه که نه ته وکړه قرآن وکړه الله اکبر کبیره دا قرآن دی لاندې ورسره لیکلی چې تالیف لطیف شریف پیر اخوزنده سیف الرحمن قدس سره المنان مړه ته داسې وکړه داسې چې یوه پیاله اوبه واخله یوه پیاله اوبه واخله پاکې ډوب شه او ځان مړ که یار جاهلان را پیدا شوي قسم بالله چې دا تاسو جمعتونو کې ټوپه د جمعتونو کې چې تاسو ټوپونه وهئ دا په کوم مذهب جایز دی دا جمعتونو کې چې ټوپونه وهئ دا په کوم مذهب جایز دی دا ټوپونه خالص ناروا دي مولا علی قاری حنفی رحمت الله علیه وای مرقات کې لیکي چې په کوم جمعات کې ټوپونه وهئ په هغه جمعات کې لمونځ هم نه دی جایز نو خو ولې هغه منه دي اعتکاف علامه شمیر رحمت الله علیه په باب الاعتکاف کې کتاب الصوم کې پرېږده زه حواله درکوم کنه جړ جاهل انسان خبره ته غوږ ونڅه کنه علامه شمی وای په باب الاعتکاف کتاب الصوم کې چې جایز دي معتکفینو لپاره نو تبلیغ ولم دا اصول ورته بیانوي چې مسجد ته د اعتکاف په نیت باندې داخلېږو تاسو غونډه خو نه کنه چې د دانسونو په نیتونو باندې خو ابو اسحاق صاحب مخکې به خلکو اجړاګان راوستل د سلیمګانو نه اوس د راولي د سیفیانو نه دومره ښکلي اجړاګان قسم بالله باریشه در کې پیدا شول د سنتو تاسو تذلیل کوئ د خلک مو ګمراه کړل په سنتو پرې تاسو مزق او تضحیک کوئ ډانس دی نو زه نه ورته وایم تا د ډانس تعریف اورېدلی دی
دا ډانس ته نو چې ته ډانس نه ورته وای ته د خپل عقل علاج وکړه ته د ډانس تعریف درځي نه تا ته د دې ته په عربۍ کې رقص وای دې ته په عربۍ کې رقص وای تا ته د رقص تعریف درځي د رقص تعریف درځي زه ته کومه قسم بالله چې زه درته کومه غاخو ته ونسه او ځان نیم نه ته کومه د کتاب حواله در کومه ټیک شو ما ته غوږ ونسه الموسوعة الفقهية غوږ ونسه د رقص تعریف درته کومه الموسوعة الفقهية یار ته د رقص تعریف واورې ما نه که نه واورې نو ګروپ نه خو زه تاسو بند ګروپ نه خو زه تاسو بند کړی دلته خو بس چې کولاو کړی دی کني تر اوسه پورې خو زه دا ګروپ کې بند وم خو ما ویلا چې نوره ټول پکې لګیا دي پکې اوازونه کوي شي او ما نه بند شوی دی چې دا ولې نو ما ویلا چې زه تا ته فون وکړو ها جی او جی یار زه یوه خبره ته وکړم کنځلې اوس د ابوطیب مولانا دی که نه دا چې کومه غلطه وینا کوي که نه چې انسان دماغ ورته اوټ شي او د دومه خبره دغه چې اوس ما خبره د ستا سره لګیا ده که نه که دا خبره ما د سره وکړلې نو دومه ورځ به دای ما پکې دا ګډه کړي چې دا د امارت اسلامیه مخالف دی د جهاد مخالف دی لکه د مولانا حکمت الله راغب صاحب او د شیخ انس صاحب پکې دغه اوازونه لګولي چې دا د جهاد مخالفین دي ما حکمت الله راغب سره رابطه وکړله شیخ انس سره مې رابطه وکړله چې هلکان تاسو د جهاد په بری کې تاسو څه ویلي دي چې دی وایي چې د جهاد مخالفین دي ویلې چې قسم بالله چې په موږ باندې بهتانونه راتړي موږ خو جهاد اسلامي فریضه ګڼو نو دې ته به تا دماغ نه خرابېږي دې ته به ته څه وایې هغه رقص تعریف درته وکړم رقص تعریف په الموسوعة الفقهیه الکویتیه کې ٹھیک شو په جلد 23 کې او په صفحه 9 باندې ٹھیک شو او په علامه شمیر رحمت الله علیه په رد المحتار کې په دریم جلد کې او په صفحه 307 باندې رقص تعریف یې دا کړی دی چې رقص دې ته وایي چې یو خوا او بل خوا اړېدل ٹھیک شو او پورته کېدل او کله سړی سر ټیټی کله ملا کږی او حرکتونه کوي دې ته وایي چې رقص د رقص کا غیر اختیاری وي ٹھیک شو په هغه کې هم اختلاف دی او که اختیاری وي نو په هغې په مذاهب اربعه کې ناجایز دی یار اختیاری زه ته وایم که نه ته وایم چې که غیر اختیاری وي نو په هغه کې نو د علامه شمیر رحمت الله علیه وایي علامه شمیر رحمت الله علیه په شپږم جلد کې کتاب الحذر والاباحه کې وای چې که څوک دا غواړي چې زه دا معلوم کو چې دا وجد حقیقي دی که هسې دوکه ده نو لو ضرب وجهه بالسيف لا يشعر بوجه وای چې یوه توره راواخله او د پیر صاحب د په کپري په ووایه که چېرې درد محسوس کړو دا هسې جعلي دی او خلکو له دوکه ورکوي که نه حقیقي دی اوس زه تا نه تپوس کوم ته چېرته دا یو چپل راخله او پیر صاحب د په کپري په ووایه څنګه نه یار مونږ ته خو پکې ایسه هغه نشته ده په ناجایزوالي کې یوه چا ولا
مو خو دغه یقین دي چې دا ګمراهان دي نو ما ته خو سنس حاجت نشته چې ته ما ځان سره بوې ته خپل چپل واخله سبا یو تصویر زنه وباسه چې پیر صاحب د په کپري په والی ښه د یوه بله حواله واوره اوضح التفاسیر ولوی ولا تمشي في الارض مرحا دې لاندې وایي چې وقد اخذ بعضهم من هذه الايه تحريم الرقص لانه اشد من المرح واشر من الاغتيال وایي چې دې آیت نه بعض علماء استنباط کړی دي د رقص په حرمت باندې حواله دی واورېدله که نه دی واورېدله او امام قرطبي رحمت الله علیه وایي چې ټولو نه مخکې د رقص یو د جایز د مجید چې دی دغه ایجاد کړی و هغه سامري او وایي چې فما اقبح من ذي لحیة وكيف اذا كان شیبة يرقص ويصفق على ايقاع الالحان والقص وایي چې ډیر قبیح دی دغه رقص د هغه سړي نه چې هغه ګیرم پریخي او دین ته نقصان رسوي نو دا ستاسو والی چې کوي د اختیاري غیر اختیاري وي روح المانی ولا وای روح المانی ولا چې د غیر اختیاري چرته پتا باندې د کوی په غاړه باندې والی نرسي کوټې په چت باندې والے په امام پکې په شاته چې په لمانځه کې ولاړ وي تلاوت کیږي قرآن تیریږي تا باندې الته وجد نه تاری کیږي او چې د پیر صاحب مخ ته وګورې نو بس دا خو یاره عجیبه خبره ده بله یوه خبره واوره علامه خبره واوره علامه ابن امیر الحاج المالکی په خپل کتاب المدخل کې د رقص او د وجد په حرمت باندې یو باب تړلی دی ٹھیک شو په هغه کې د شروع کې وایي چې د صحابه او د حضور صلی الله علیه وسلم په مجلسونو کې د سیز نو ځکه چې دوی به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې خپ آرام سره ناسو نو آیا صحابه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ ته کتل وجد به په نه طریقې د یار سو وایم د تاسو ول پیران صرف بس دغه د الله او بالکل وجد ستوي وجد دی ته وای وجد تعریف الاحیاء العلوم کې په امام غزالی رحمت الله علیه باب تړلې دی باب الوجد والسماع باب آداب الوجد والسماع ٹھیک شو او په التکشف کې اشرف علي تنوی صاحب رحمت الله علیه لیکلې دی او په مکتوباتو کې په دویم جلد کې مجدد الفسانی چې نقشبندی امامو دیم په باب لیکلې دی تړلې دی باقاعده خطوط دی په دې باندې وجد دی ته وای چې سړی د الله خبره واوري تلاوت واوري چرته د جنت تذکره واوریدل دوزخ تذکره واوریدل او ویختانه ودرېدل لسترګې نه عشق را روان شوي او د آخرت فکر ور سره پیدا شو دي ته وجد وای وجد خو دې ته نه وای چې ته په ټوپونو شاو ته په ډنسونه کوه او د دین بدنامېږي بس خو بس ګیرم پریخي دې ته خو وجد نه وای کنه او بس بس خو ما دا خبره نه تکړه دا خو به سبب اسوک سبب بل څه کړي نو بیا به نام دا ورکړي چې ما نه غیر اختیاري شو لکه الله عقل درکړی دی ته لیوانی خو نه یې که نه تا باندې جنت خو نه راځي که نه چې غیر اختیاري دی بس یاره زه اوس څومره ویډیوګانې تا ته در سیفیان دي تا ته یوه بله حواله درکمه علامه کرمنی وای علامه کرمنی وای چې ان مستحل هذا الرقص کافر څوک چې د رقص حلال بولی دا کافر دی نور څومره حواله ته وایم هلو
hello